وای دا یاد وساته چې ستا د مالک کې بچینې پیدا کی او دا د چینې چې کله پیدا شوله نو دا بسلو کسانو سره زنا کوي او دا هغې نه بعد به د دې مال د جولاګي نه وي دا کوټو کې چې دا جولا به بیا ګرځي د دغې نه به د دغې زنانه مري دغه کس چې لاړو دې نوکرې وې چې دومره فحاشه او دومره ګنده انسان دنیا ته راغی نو د دې په وخت خرمول پکار نو دې راغی او چاړې ته راوستله او کله دغه ماشومه پیدا شوه د دا په منځ باندې دوه کړه او د کور نه ووتلو ځکه چې و خو دې نوکر خادم و بیا خو دومره وسم نه رسېدو او دغه ځای یې پرېښودو او لاړ وتښتېدو ډېر وخت پس دې بیا دغې کلي ته راغی ډېره زمانه پکې تېره وه کم خلک چې وو هغه ختم شوي وو دې چا نه پېژاندو واپس چې کله دې خپل کلي ته راغی نو وایي مزدوري کړې وه مال ورسره زیات و مال یې پیدا کړی نو چې کلي ته راغی نو په دغې کلي کې چا نه پېژني یو سره ملاوېږي بل سره خو هېڅوک یې نه پېژني په دې کې چا ته وویل چې زه واده کول غواړم چا ورته یو زنانه یاده کړه چې دا به درله بیبي وګوري او دا ډېره پوهه زنانه علا کل حال هغه زنانې سره دی ملو شو او ورته یې دغه رنګې ووي چې ما دپاره یو ښکلې چینې پیدا کړه چې زه ورسره واده وکړم هغې وایي د ده خبره ومنله او لاړه یوه ښکلې چینې هغه ورله وغوښتله او ده سره یې رشته وشوه کله چې دی د واده په شپه باندې دغې بیبي سره ملاو شو نو دغې بیبي ته وایي ته د کوم ځای هغه ورته وایي زه خو د دې ځای یم دا زموږ کلی دی بیا دې سړي نه دا زنانه پوښتنه کوي وایي ته څوک یې او دلته د کوم ځای نه راغلی مګه خو تا نه پېژنو ستا دلته خاندان نشته دی قام قبیله دې نشته ته د کوم ځای نه راغلی دغه سړی ورته وایي زه خو د دې ځای خو ما سره یو واقعه پیش راغلی وه او دغه خپله واقعه ورته وویله چې دغه شانتې زه د یو زنانه نوکر ومه خادم ومه او د هغې ماشومه پیدا کېده او ما له په دروازه کې راته چا وویل چې دغه زنانه دا به پیدا کېږي او دا به د سلو کسانو سره زنا کوي نو وایي ما وویل چې دومره فحاشه زنانه او ګنده زنانه پیدا کېږي زه لاړم ما چاړه راواغسته او دغه زنانه مې وې دا ماشومه مې وې ختمه کړه په منځ مې دوه دا زنانه ورته وایي ها وایي هغه ته وې وایي او هغه زه وم وایي زه بیا د دې کلي نه وتښتېدم ځکه چې نوکر وم وس مې نه رسېدو دا زنانه ورته وایي خیال وساته دا چې کومه ماشومه یادوله چې ما په چاړه باندې دوه کړې ده هغه زه یم دی ورته وایي څنګه دی هغه ما په چاړه باندې دوه ځایه کړه او هغه ما ختمه کړې وه وایي خو ستا یقین نه راځي نو لمنه یې ورته اوچته کړه او هغه د پرې کېدو او د کټ کېدو هغه نښانې په خېټه باندې موجود وایي دا څنګه وایي دا چې زه کله دا په چاړه باندې دوه کړم ته لاړې نور راواغستلم او واپس
کسا چې دا به سل کسانو سره زنا کوي ویا همدغه رنګې ده شمارې مې نه دي وایي همدغه رنګې ده ښه وایي دی راته دا ویلي وو چې د دې مرګ به د جولاګي نه وي وایي دې ته چې کله دا خبره وکړله نو وایي دغه شانتې په دیوال باندې جولا راوړه نو وایي دې وویل چې ښه زما مرګ به دده نه وي وایي ده ورته وویل چې او دا یې راته یاد کړی ده وایي زه دا زنانه زه راپاڅېده او چپله باندې دغه جولاګي وو د هغې نه یو داره راله په دې باندې پرېوته او په دغه ځای باندې دا وفات شو أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كم لیکن چې تاسو له مرګ راځي اگر چې تاسو په مضبوط قلاره نو چې دغه اجل مقرر وي هغه به خامخا راځي الله رب الجلال بیان فرمایي ولن يؤخر الله هیڅ شرع الله رب الجلال نه مؤخر کوي نه رسلو کوي نفسا هیڅ یو نفس اذا جاء اجلها هر کله چې د دې ټکو رشوه